دغه رنګ یو حکیم وایي چې دنیا درې څیزونه دي او د انسان د ژوند دا په درې حصو تقسیم دی. نو اوله حصه د عمر د هغه جړا ده چې هغه وخت د سباوت دی، د ماشوموالي دی. او دویمه حصه د عمر د انسان چې دی هغه عنا د ستړیوالی دی. او هغه عمر د ځوانۍ دی چې د ځوانۍ په حالت کې انسان خپل اهل و عیال له ګټه وټه کوي، مزدوري کوي، محنت کوي، نو دا ستړیوالی دی. او آخر فنا ده چې انسان بوډا شي. نو دا دنیا د آخرت په مقابله کې لږه ده چې کله دا انسانان د قبرون نه راپاسي، د دوی د هغه بعض حالت بدایي، د راپورته کېدو حالت بدایي. یو دوی به د الله حمد بیانوي، که کافر یو که مسلمان وي، ځکه د الله قدرت ورڅه به کافر تم ظاهر شي. نو هغه به موي چې د تسبیح او د حمد لایق یو الله دی، د عبادت لایق یو الله دی، خو کافر ته خو فایده نه ورکوي دغه وخت. او دویم هر یو کس به دا ګمان کوي چې ما د قبر کې څومره وخت تیر کړی او دنیا کې مې څومره وخت تیر کړی ده چې ته بس یو سیکنډ او یا دومره مختصر وخت لکه د سحر یا دومره مختصر وخت لکه د ماښام. یوم یدعوکم، یاد کړئ هغه ورځ چې راوبلي تاسو الله، فتستجیبون بحمده، تاسو به قبولتیا وکئ په حکم د هغه یا سره د ستاینې د الله. وتظنون، او یقین به وکئ، ان لبثتم الا قلیلا، چې درنګ هم نه دی تیر کړی، الا قلیلا مگر لږ غوندې.